زما هغې رونو دوستانو اوریدونکو چې څوک زمونږ دا بیانونه د جمعې مستقل اوري یا د کیسټو په ذریعه اوري هغې ته بالخصوص او عام پښتون مسلمان رور ته خور ته بالعموم دا پیغام ورکوم چې نن سبا په دنیا کې یو مرض تقریبا نیمه دنیا نه زیات خور شوی دی چې هغه د کورونا وایرس په شکل کې خورېږي او روان دی. زما محترمو یو دا صورت دی چې د دې متعلق مسلمان څه کوي. دا خو لا فی الحال وبا او طاعون نه دی خو اندازه داسې ده چې دا وبایي شکل که د الله د طرف نه سدباب وشو خو ټیک ده که نه نو دا وبایي شکل اختیارېدو والا دی په بعضې علاقو کې. دې دپاره طریقه دا ده چې یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شام ته تشریف وړو چې سم یو مقام ته ورسېد سرخ ته نو هلته کې چا ورته ووایي چې په شام کې وبا ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هلته کې دمه وکړه او د صحابه کرامو نه تپوس وکړ وی څوک بعضې صحابه کرامو ورته ووایي چې امیر المؤمنین تا سره ډېر اکابر صحابه موجود دي او د لښکرونو مشران جرنیلان در سره موجود دي د نبی علیه السلام ملګري در سره موجود دي مهرباني وکړه دا په دې وبا مه وروله او اسې هلته لاړ شي او دا وبا شکل دوی ته دا وبا تکلیف ونه رسي. بعضې حضراتو دا ووایي چې ګوره دا هر څه د الله په تقدیر دي او چې کوم مقصد له روانې فکر مه کوه ورځه. مشوره وکړه د عامو صحابو سره هغې کې اختلاف راغی چا وی ورځه چا وی مه ورځه. هغې نه پسې انصار راوغوښتل هغې سره مشوره وکړه هغې کې هم د بعض رایې دا وه چې مقصد له راغلی ورځه بیماری لګېدل د الله په خوښه دي که مقدره وه اوبه لګي که نه لګي او بعض وی چې نه مه ورځه. بیا وی چې ما له مهاجرین هغه راوغواړه چې د نبی علیه السلام مبارک د زمانې لومبي خلک وو هغې راوغوښتل هغې اختلاف وکړه چا وی ورځه او چا وی مه ورځه. اخره کې یو صحابي دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه هغه دا رایه ورکړه چې زه ته دا رایه در کومه چې بلکل چې لاړ نه شې او ته مهرباني وکړه فیصله د واپس کېدو وکړه ځکه تا سره ډېر اهم صحابه کرام دي او ته مهرباني وکړه مه ورځه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فیصله وکړه واپس ځو مدینې منورې ته. چې فیصله یې څنګه دی کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی هغه وی چې دغه موقع باندې هغه نو موجود ما سره په دې کې د نبی علیه السلام مبارک حدیث موجود دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تپوس کوي څه حدیث دی وی رسول الله مبارک فرمایي چې کوم ځای کې وبا ولګي یا طاعون پیلو شي نو هغه ځای چې کوم خلک دی هغې د بار نه دي د بار خلک دی هلته نه دي. بدې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو تر دې نه چې یو صحابي ورته وی ته د خدای تقدیر نه تښتې. عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایل وی ګوره چې یو ځمکه یو ځای کې فصلي او ډېره اعلی ځمکه ګیا پکې ډېرې بل ځای کې بالکل اوچه ځمکه یعنی معمولي ګیې نو که ته د څاروي په هغه فراخه ځای کې چې کوم ځای ګیا ډېره د هلته سره نو آیا دا د خدای په تقدیر کې دا څاروي ونه سرېدل او چې کوم ځای کې لږه ګیا ده او قحط زده ځای دی او هلته سره نو دا هم د خدای تقدیر دی. نو که موږ ځو نو اب هم د الله ته طرف نه مقدر د الله د علم نه بار بني که موږ واپس ځو اب هم د الله طرف نه مقدر د الله د علم نه بار بني. تقدیر خو د رب العالمین علم دی که هغه کوم هم د خدای د علم نه بار نه را او که دې خوا هم د خدای د علم نه بار نه را. نو چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کوم حدیث ورته وی نو حضرت عمر رضی الله عنه خوشحاله شو او واپس مدینې منورې ته راغی. زما محترمو د دې نه مونږ ته یو پیغام میلاو شو. پیغام دا چې کوم ځای کې دا وبا او طاعون وي اوس په کوم کلي کې وي او په کومه علاقه کې کومه محله کې وي هغه خلک د بار بالکل نه وځي. دا ډېرې فایدې دي. یو فایده خو دا ده چې د هغه مریضانو خدمت به څوک کوي. دویم فایده دا ده چې د هغې کې څوک مړي خوشي د هغې خدمت به څوک کوي. او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې دا کوم د دې کلي خلک دي کیدای شي په دوی کې دا بیماري لږه موجوده وي لکه دې زمانه کې کورونا وایرس دی
کیدای شي چاته 2% 5% 10% لګېدلی وي د تم پته نه لګي ډاکټر تم پته نه لګي که دې بار لاړ دا شی به بل خوا منتقل شي نو دا هغه خلک د بار نه وځي او د بهر خلک د هلته نه دي کیدای شي دا بیماري ورته نه وي هلته لاړ شي دا بیماري ورته الله پاک ولګوي نو په مسله کې به مبتلا شي نو د دې دپاره یو د شریعت مسله خدا ده چې کوم ځای کې دا وبا دا بیماري دا کورونا وایرس وغیره وي نو هغه خلک دی د هغې علاقې نه بار نه وځي چې د بهر خلک دی څه وخته پورې هغه علاقې ته نه ځي یو خدا مسله شوه دویمه دا ده چې مرض په خپله د یو نه بل ته بالکل نه لګي نبی علیه السلام مبارک فرمایي البته کله کله د یو مریض نه دا مرض الله متعدي کې او بل ته ولګوي لکه دا مرض خورون کې دا مرض په خپله نه دی دا الله دا مرض خورون کې دی دا مرض الله د یو نه واخلي بل ته ولګوي کله به اړو د یو نه اوچت شي او په دې لاره کې به هلاک شي دا وایرس کله به بل ته ورسېږي د هغه قوت مدافعت به دونه مضبوطي چې هغه ته به نقصان ونه رسوي نو دا الله لګي نو زموږ عقیده به په دې کې دی چې دا مرض نه په خپله د یو نه بل ته لګي عقیده به هم دی چې دا مرض وجون کې نه دی عقیده به هم دی چې الله پاک د یو مریض نه روغ سړي ته دا مرض لګولی شي عقیده به هم دی چې مؤثر حقیقي لومبې راوستونکی د دې مرض الله دی د یو نه بل ته لګونکی رب العالمین دی دعا به زموږ عقیده غبراویږو به نه مرګ هر انسان له مقدر دی کم وخت کې انسان دپاره مرګ مقرر دی د هغې نه نه ډاکټر بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي دنیا دارالاسباب دی نو موږ به د اسبابو په تناظر کې خپل خیال ساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فتح د بکې پر ورځ هیلمټ په سر کړی دی یعنی اوس پرې ټوپه اوس به یو سړی وایي چې څه مقدر یې به کېږي ولې په سر وله نه دنیا د اسبابو ځای دی دارالاسباب د خپل حفاظت پکې د احد پر ورځ نبي علیه السلام 2 زغرې چولی دي مبارک دارنګې بای صحابو ته د پرهیز تلقین هم ورکړی دی او د هر هغه څیز نه ځان ساتلی چې کوم څیز د انسان وجود ته نقصان رسوي د انسان بدن ته نقصان رسوي وره فرمایي وي د ماښام نه پس ماشومان د کور نه بار مه پرېږدئ دې وخت یو خاص قسم شیطانان راخوریږي او ماشومان ته نقصان رسوي چې کله بیا د ماښام دا شپه برابر شي او ډکه شي نو بیا کوزي وزي به ور دا احتیاطي تدابیر دي نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی چې ماښام کله تیاره ولګي ماشومان د کوره بار مه پرېږدئ بیا چې شپه پخه شي بیا پرېښودی شي دا احتیاطي تدابیر دي رسول الله مبارک په خپله فرمایي وایي چې لوښي د پاسه سر خامخیږ دی دا یو احتیاطي تدابیر شو وی که بل سنی د پاسه په یو لرګې یو ډکې کېدی دا یو احتیاطي تدابیر شو فرمایي چې کله سړی اوده کېږي نو ډیوه دی کور بله نه پرېږدي ولې د هغې نه هوا راتلی شي او هغې نه اور لګولی چې نن سبا د بجلی سرکټ شاټ کېدو یاره دا ډېر خلک دا دی ګوره چې مونږ ګیس ایټر پولو پرېږدو څومره خلک ته مړه شو ولې په سنتو عمل نشته نو رسول الله مبارک یوازې نه دی چې مونږ ته ډېر زیات مثالونه مشق وتړی د مچ خوله کولو مه پرېږدی ولې دا یو احتیاطي تدابیر زموږ دپاره دروازه بنده کړئ جرنده کړئ او د الله په نوم باندې بنده کړئ نو احادیث ټول د احتیاطي تدابیرونه ډک دی فرمایي نبي علیه السلام چې بره چت باندې سملې نو هغه چت چې د هغې نه دیوال نیته نو مه سمله ولې احتمال لري شپې به په د خوب پاسېدلې به او تلې به لاندې به د شپې خودې غورځېدلې به دا ټول احتیاطي تدابیر دي نو زما محترمو کم احتیاطاتي تدابیر چې مونږ ته دې وخت کې حکومت وقت وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو پکار ده چې مونږ په هغې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړو او مونږه هغې کې لکه دی وایي چې چاته بخار وي چاته ټوخي وي یا بوډاګان خلک وي چې هغه د هغوی د پړپوسو د دمې بیماري ده هغه د جومات ته نه راځي خیر دی د جومات ته د بعضې کسانو د نه راتلو د عذر د وجې نه مونږ ته اجازت شته دی جماعت بندول نه دي پکار چې مکمل د سړی جومات بند کي او جمع د ختم شي نه الله ته رجوع پکار د جوماتونه کولو ساتل پکار دي جماعت قایمول پکار دي جمعې مونځ کولو ساتل پکار دي چې خلک الله ته وجاړي ور د بیمارۍ د ختمېدو دپاره طریقه څه ده بیماري الله راولي چې مونږ رب العالمین ته رجوع وکړو الله ته وجاړو او الله ته زاري وکړو نو هغې دپاره د جړا د قبلېدو ځای د دعا د قبلېدو ځای نه او د اجتماعي دعا د قبلېدو صورتونه بندول قطعا نه دي پکار جومات ته تلل پکار دي جمعې مونځ هم پکار دي کوشش پکار دی چې کم اجتماعات دي چې هغه کم نه کم شي
چې د خلقو د یو ځای کېدو اجتماعات دي کم نه کم شي، څومره پورې چې کمیدي شي بهتره ده. کوشش دې وکړي چې اسیم سنت او نفل په کور کې مسنون دي. نبی علیہ السلام فرمایي نو د سنت او د عمل په بنیاد دې دا کار وشي. د سنت او د عمل چې زه به سنت او نفل یا اودس په کور وکړم، صرف فرض او د جمعات ته به لاړ شم، دوریانیه دې لږه کمه شي، دا بهتر شی دی. یا چې کم د پیپړو بیماران دي هغه دې نه راځي، یا چاته ټوخی دی زکام دی ا دې نه راځي. نو دا نه چې ګنې دنه به دا بیماري ولګوي، لګوونکي الله دې که د خدای خوښه شي هر دی نه لګولی شي چې خوښه نشي لګېدی. خو دا هغه زمونږ احتیاطي تدابیر دي. لاسونه وینځل پکار دي. عظیم صفائی نبی علیہ السلام فرمایي د ایمان نیمه ده، طهور شطر الایمان. نو صفائی ښه شی دی. بله دا خبره ده چې هر مانځه دپاره مستقل اودس کول مستحب دي، فایده پکې ډېره ده. نو بهتره دا ده چې مونږ که اودس ویو کني چې 15 وخته خپل اودس کو، لاس وینځو، مسواک مګو. ګوره نبی علیہ السلام فرمایي چې مسواک زیات استعمال وکړي. زمونږ فقهاو لیکلي دي چې یو څو ځایونو کې مسواک مستحب دی. یو چې سړی د خوب نه پاسي، ګوره بهترینه موقع ده که نه. نمبر 1. دویم چې د قرآن شریف تلاوت ته کینی. دریم چې کوم وخت یو دس کوي. څلورم چې مونځ ته ودرېږي. پنځم چې کوم وخت کې وده کېږي د خوب نه پاسې. ګوره د ټولو ځایونو کې مسواک لږ زیات کې. مسواک سره ټوټ برش می ځکه دا جراثیم عموما د خولې په ذریعه باندې داخليږي. نو زما دا درخواست چې مسواک خو سنت دی، که د هغې په ځای ټوټ برش هم چا سره سوی استعمالوي یا ټوټ پیسټ بهتره خبره ده. د وده کېدو وخت کې پاسېدو وخت کې ښه کوله او غرغړه کوئ. دا مسنون دي، سنتو په عمل باندې وکئ او لاسونه وینځئ. نو انشاءالله دې سره به څه نقصان به نه پیښېږي. او د زیاتو اجتماعاتو نه لږ پرهیز پکار دی او دا خو بهتره خبره ده. نو دا زما طرف نه ټولو زما دوستانو ته، زما رونو ته، څوک چې بالخصوص زمونږ بیانات اوري هغې ته دا پیغام دی عام مسلمان ته. او زیات تر استغفار ویل پکار دی. ور جمعې په خطبه کې ویلي قرآن شریف کې الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار وایه ډېر زیات، وسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې پیرې سار وایه او آیت الکرسی وایه. دا الله صفات دی، الله خوشحالیږي. د ټولو نه لویه خبره الله ته جړا ده او عذاب چې راځي د انسان د ګناه د وجې نه راځي. نو رب العالمین ته ښه جړا پکار ده او رب العالمین ته دعاګانې پکار دي، خشوع سره خضوع سره، چې الله پاک د دې وبا نه ټول امت مسلمه محفوظ کړي، ټول امت مسلمه الله محفوظ کړي. او د ټولو مسلمانانو چې کوم بیماران دي الله د هغوی شفا نصیب کړي. که کوم وفات دی هغې دپاره دا شهادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا شهادت دی هغوی دپاره. نو دا بلکې غبراهټ افراتفری پیلاول او یرې په یو بل کې پیلاول دا ښه خبره نه ده. کوم احتیاطي تدابیر چې زموږ حکومت وقت مونږ ته وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي هغې بالکل پابندي پکې. بهر نه چې کوم خلک راځي هغې له پکار دی چې فوراً ډاکټر ته رجوع کړي، هغې نه پس بل کور ته ځي. دا څو خبرې مې د موقع په مناسبت عرض کړلې. الله دې زموږ حفاظت وکړي، مونږ له توبې توفیق راکړي، زموږ ګناهونه دې رب العالمین معاف کړي او دا وبا دې الله د ټول امت مسلمانه لرې کړي او امت الله حفاظت وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.